ټولو ملګرو ته دا خبره وضاحت دی چې کم انسان بیمار شي او د ځوان زلمی وي او د بیمارۍ د وجې نه دې روژه ونه نیسي. لاول خو کوشش پکار دی چې دې روژه ونیسي، او که دې داسې بیمار دی چې دته یو مسلمان ډاکټر وایي، هغه ډاکټر چې په خپله هم روژې نیسي، یاره ته روژه مه نیسه، ستا دا روژه ستا د هلاکت ذریعه ګرځي یا مرض دې پرې زیاتېږي، نو بیا دله پکار دی په خپل غالب ځوان دی فیصله ګمان کولی شي چې دې روژه ونه نیسي. مثلا هارت پیشنټ دی، زړه بیمار دی، ډاکټر ورته وایي مه نیسه. د زړه د بیمارۍ مختلف قسمونه دي، بعض انسان پکې نه وي شي، بعضې نشي نه وي. یا د شوګر مریض دی، باید د شوګر مریض مې روژه نیوي شي، بعضې سخت شوګر یې نشي نیولی. یا د جګر څه بیماري د یرقان وغیره د ډاکټر وایي ته تنده نشي برداشت کولی، روژه مه نیسه. یا نور څه وجوهات دي. نو چې ځوان زلمی سړی روژه ونه نیسي نو دله فدیه ګورې بلکل نشته. دی چې کله جوړ شو دا روژې به نیسي، او که دی جوړ شو او د روژې ونه نیولې نو بیا دی مجرم دی چې دی جوړ شي خامخا به نیسي. او که دی په دغه بیماری کې مړ شو نو اسم پې نشته. د رمضان میاشت تېره شو، دی همقسې بیمار دی 2-3 پې نور هم ور وړی دی میاشتې، او دی هم په هغه بیماری کې مړ شو، په دې فدیه نشته. فدیه په بوډا سړي دی، زموږ فقها ورته شیخ فانی وایي، بوډا سړی یا بوډۍ ښځه چې هغه د خپل بوډاوالي د ضعف د بیماری ضعف د وجې نه د بوډاوالي سره چې کم بیماري وي د هغې د وجې روژه ونه نیسي، نو د هغې به بیا فدیه ورکوي که وسې کېږي. دویم اوس هم ما نه په ټلیفون تپوس وشو چې دا فدیه موږ مخکې ورکولو شو. نه، نشي ورکولی. چې کله روژه ونه نیسي د هغې نه پس به بیا فدیه ورکوي. د ورځې هم ورکولی شي، خو چې کومه ورځ ونه نیسي د هغې نه پس د هغې به ورکوي، او د ټولې میاشتې په آخر کې فدیه ورکولی شي.